الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 25 نه شروع کیږي. وبشر الذین آمنوا. دریم رکو آیات نمبر 25 وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوره بقره د مضمون په اعتبار سره سلور حصے ده. بیا اولنی حصہ دا تقسیم د پسلور بابونو باندې. اولنی باب تر آیات نمبر 20 پوری بیان شو. دویم باب د آیات نمبر 21 نواخله تر آیات نمبر 39 پوری. پدې کې اول دعوه د توحید ذکر شو په عنوان د یا ایها الناس اعبدوا سره، چې د یو الله عبادت وکړي. بیا په دې دعوی باندې 15 دلایل ذکر شو چې تاسو می پیدا کړی، تاسو پلاران او نیکونه می پیدا کړی دي، زمکه می در لفرش ګرځول ده او اسمان می در لچت ګرځول ده. د اسمان نه در باندې باران دا وروم او د دې په ذریعہ باندې د زمکې نه هر قسمه میوجات راو باسم. نو بیا نتیجه ذکر کړه چې دا هر څه پیدا کوم، د هر څه خالق او مالک زیم. نو تاسو له پکار د چې زما سره څوک شریک جوړ نه کوي. فلا تجعلوا لله اندادا. د هغې نه وروستو بیا اثبات رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صداقت د قرآن مجید ذکر کو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. کچری تاسو په دې قرآن مجید کې شک کوئ، نو ټولې دنیا خلکو ته چیلنج ورکو چې فأتوا بسورة من مثله، چې د دې قرآن مجید په مثل باندې یو سورت راوړی. یعنی ټول انسانانو ته د دې خبرې چیلنج وکړو چې څوک هم په دې کتاب کې شک کوي چې دا د الله کتاب نه دی، نو تاسو ټول را جمع شئ او د قرآن مجید د یو سورت په مثل باندې یو ورکوټه شانتي کې سورت راوړی. نو بیا یې زجر ورکو چې تاسو چریم دا کار نشئ کولی او تر قیامته پورې به یې ونه کوئ. نو بهتره خبره دا ده چې فآمنو، تاسو په دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ. د پیغمبر چې کوم دعوت تاسو وړاندې ایښودی دا دعوت تاسو تسلیم او قبول کړئ. په وسنی او نننی درس کې مؤمنانو ته زیر او بشارت ورکړئ. وبشر الذین آمنوا، او زیر او خوشخبری ورکړئ هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راول دی. آمنو چې ایمان راول دی یعنی عمل کوي. وعملوا الصالحات، او عمل کوي په طریقه د پیغمبر باندې. یعنی پیغمبر چې کم دین خودلی دی او کم شریعت راوړی دی هغه شریعت دی فالو کوي او په هغه دین باندې منوعا عمل کوي. خوشخبری صدا ان لهم جنات، چې د دیو د پاره به باغچی. جنت څه ویل کیږي؟ دلته کې لفظ جنات ذکر کو. دا جنات دا د جنت جمع ده او جنت هغه ونی ته ویل کیږي کوم چې ډېره زیاته ګڼئ او د ګڼوالي د وجې نه ځمکه یې پټه کړي، نو هغې ته هغه ونی ته جنت ویل کیږي.
چې کومه ډیره زیاته ګڼئ او د ګڼوالي د وجې نه ځمکه پټه کړي نو هغه ونې ته جنت ویلی کېږي. بیا عرفاً د دې اطلاق په باغ باندې کېږي او د دې اطلاق په نعمتونو باندې هم کېږي. یعنی د دې نه مراد هغه باغ دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ونې، یا د دې نه مراد هغه ډېر نعمتونه دي چې کوم به په دې جنت کې مسلمانانو ته حاصلېږي. ان لهم جنات، د دې دپاره خوشخبري دا ده چې جنت به داسې جنت صفت به سي تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د دې نه نهرونه. یعنی داسې جنت به چې په هغې کې به هر طرف ته نهرونه وي. دلته الانهار ذکر کو نو د الانهار په شروع کې د الف لام چې کوم دي نو د الف لام استغراقي دي. د دینه مراد هغه ټول نهرونه دي کوم به چې په جنت کې په سوره محمد آیات نمبر 15 کې دا غي ذکر دی. سوره محمد وګورئ آیات نمبر 15 چې څلور قسمه جنتونه دي د کم ذکر چې الله جل جلاله په دې صورت کې کړی دی. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. یعنی د متقیانو سره چې الله جل جلاله د کم جنت وعده کړی ده نو په هغې کې به دا څلور قسمه نهرونه وي. اولنی نهر من ماء غیر آسن، د داسې اوبو نهر به چې هغه به بلکل صفایي، په هغې کې به څه قسمه بدبویي نه وي او ګنوالی به پکې نه وي. وانهار من لبن، او دویم نهر به په هغې کې د پیو نهر وي. لم يتغیر طعمه، دا پی به داسې چې د دې ذایقه به نه یې بدله شوي، بلکل خواږه به یو ډېر صفا به وي. وانهار من خمر لذة للشاربین، او دریم نهر به په هغې کې د شراب وي. نو دا شراب به داسې چې لذة للشاربین چې سکونکو ته به دا خوند ورکوي. یعنی د دنیا د شرابو په شانتي کې به نه وي چې انسان کله شراب وڅکي نو د هغې عقل زایل شي، هغې باندې بېهوشي راځي، دغه رنګې بېوقفتیا پې راځي، عقل یې ختم شي. نه، دا به داسې شراب چې لذة للشاربین، یعنی چې انسان دا سکینو دی له به خوند ورکوي او دا به غواړي چې زه نور وسکمه نور وسکمه، داسې بهترین ذایقه دار شراب به وي. وانهار من عسل مصفى، او څلورم نهر به په دې کې د شاد وي، او هغه شاد به دای چې هغه بلکل صفایي، څه قسمه ګندګي به په هغې کې نه وي. نو په جنت کې به دا څلور قسمه نهرونه وي. علما فرمای مفسرین هم د دې آیات د لاندې ذکر کړي دي چې دا کم نهرونه په دې جنت کې نو دا به د ځمکې د پاسه وي. د هغې منظرکشي کړې ده او نقشې داسې بیان کړې ده چې د ځمکې د پاسه به دا نهرونه روانې، نو د دې نهر یو طرف ته او بل طرف ته به ونی، او د دې ونو دا څانګې چې دي نو دا په دې اوبو کې لګي، نو ډېره یو بهترین او یو ښایسته نظاره به وي. دویم من تحتها، تحتها کې دلته کې دا ها چې کوم ده دا ضمیر راجع د جنت ته، یعنی دا باغ به داسې چې په دې کې به بهترینې بنګلې، دا باغ به داسې چې په دې کې به بهترین نعمتونه وي، په دې کې به بهترینې ونې، یعنی دا کم نهرونه چې دي نو د دې به په آس پاس کې ونې، او د دې ونو سره سره به بیا آبادیانې، بهترینې بنګلې به جوړې شوي، بهترینې آبادیانې به پکې شوي چې انسان ورته ګوري نو د هغې زړه به خوشحالېږي، داسې بهترین او ښایسته نظاره به وي. نو د اولنی نعمت ذکر یې وکړو، جنات، داسې جنت به وي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار،
لاندې د هغې نه نهرونه. ورپسې دویم نعمت ذکر کوي کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي رزق منها د دې جنت نه یعنی من ثمراتین د دې میوجاتو نه رزقا د پاره د خوراک نو قالو وای بدیو هذا الذي دا هغه رزق دی دا هغه میوجات دی رزقنا چې راکړل شوی مونږ ته من قبل مخکې د دینه یعنی په دنیا کې و اتو به او وربکلی شي دیوته متشابها همرنګ یو شانتی کې یعنی د اوبو د انتظام نه بعد به الله جل جلاله د دیو د پاره د خوراک انتظام کوي. نو د خوراک د پاره به د دیو ته مختلف قسمه میوجات پیش کړي شي. دیو چې کله هغه میوه اخري نو د یو خون به د بل نه ډیر زیات مزیداري او ډیر زیات خسته وي. دیو به دا خبره کوي هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا یعنی دا هغه نعمتونه دي او هغه میوجات دي کم چې مونږ ته په دنیا کې راکړل شي. یعنی د دنیا هغه کمی میوې چې دي د رنگ په لحاظ سره او د قسمونو په لحاظ سره به خدا اقي خو لیکن د خون او د ذائقې په لحاظ سره به دا بدلی او د دې به دومره بهترینه او خسته ذائقې چې انسان یو میوه وخوري او بیا غي پسې بل وخوري نو د دې یو خون به د دې بل نه ډیر زیات جدای او ډیر زیات مزیدار وي. و اتو به متشابها مطلب امداده. سلورم دریم نعمت ذکر دی ولهم فیها او د دیو د پاره په دې جنت کې ازواجن بیبیانی بوي څنګه بیبیانی بوي مطهرتون پاکی بوي یعنی د خوراک د انتظام نه ورستو به بیا د دیو د پاره دریم نعمت چې نو هغه به د بیبیانو وي ځکه چې د انسان به یوازې تنهایی نزله به خپکیږي نو الله وای دا ټینشن مکوه ستا د پاره ما د بیبیانو بندوبست هم کړی دی. نو کله کله داسې وشي چې کورم انسان جوړ کی د کور د جوړولو نه ورستو بیا دا کوشش کوي چې یاره په دې کور کې ځان له بور ووهم د اوبو انتظام وکم نو الله وای جناتین د کور انتظام دی وشو تجری من تحتها الانهار په دې کې د اوبو انتظام وشو چې د کور انتظام وشي د اوبو انتظام وشي د اغې نه بعد بیا انسان کوشش کوي چې یاره د خوراک د پاره سره وړمه چې ژوند می تیر شي نو الله فرمایي کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا چې ما ستا د پاره د خوراک انتظام په دې کې کړی دی. کور میلاو شو د اوبو بندوبست پکې وشو د خوراک بندوبست پکې وشو وس د انسان یوازې دی نو الله فرمایي چې خپکیږه ما ولهم فيها ازواج ستا د پاره می د بهترین بیوی انتظام هم کړی دی. کله کله داسې وشي چې انسان د ژوند دویم مرګري راشي خو د خلی نه هغه ډیره زیاته پلیته یا په ظاهري تور باندې چې کم دی هغه ډیره زیاته ګندۍ یا چې مونږ وګورو د دنیا زنانو ته مفسرینو ذکر کړي دي چې هغه کې ډیر زیات مرزونه دي حیض دي نفاس دي د غرنګي نورې ګندګۍ دي نو الله فرمایي چې نه د دنیا دا کم صفاتونه چې په دیو کې موجود دي د جنت په بیبیانو کې بدانې مطهرتون دا به بالکل پاکي صفای یعنی د اخلاق رزیلونه به دا صفای د بیماریانو نه به دا صفای په ظاهري شکل و صورت په لحاظ سره به دا بالکل صفای. یو روایت ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په جنت کې به یو بازار لګي او هغه بازار به صرف د دې لپاره چې په هغه کې به شکلونه خرڅيږي نو دا انسانان چې کله د بازار ته لاړ شي او د شکلونو ته وګوري چې د یو شکل تمنا وکړي چې یاره زما دا شکل دغه شانتي شي نو فوراً به د هغې شکل هغه شانتي شي یعنی هلته کې به د انسان د زړه هر یو خواهش الله جل جلاله پوره کوي. نو ولهم فیها ازواج د دیو د پاره به بیبیان وي مطهرتون پاکی بوي.
د دنیا قانون څه عجیبه دی. انسان په یو کور کې اوسېږي، په هغې کې د اوبو انتظام وي، د خوراک انتظام وي، کور والا ورسره هم وي، خو کله کله داسې وشي چې دا کور د کرایې یو وخته پورې په دې کور کې اوسېږي او بیا ورته مالک وایي چې کډه دې بار کوه اوسه. نو الله فرمایي چې نه، داسې به نه وي. هم فیها خالدون، چې زه تاسو له کم کور در کوم او په دې کور کې کم انتظامات نو دا به عرضي نه وي، بلکې دا به همیشه د پاره یو، تاسو به همیشه د پاره په دې کې اوسېږئ. وبشر الذین، او زیر ورکا هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راول دي، وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک، ان لهم بشکا د دیو د پاره جنات باغشی دي، تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه، کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي رزق منها د دینه، یعنی من ثمرتین د میوو د دینه، رزقا د پاره د خوراک، قالو نو وایي به دا جنتیان هذا الذي دا هغه دی رزقنا چې راکړی شوی موږ ته من قبلو مخکې د دینه په دنیا کې، و اتو به او وربکلی شي دیو ته متشابها همرنګ، ولهم او د دیو د پاره فیها په دې جنت کې به وي ازواج بیبیان مطهرة پاکی، وهم فیها خالدون او دیو به همیشه په دې جنت کې. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا الله ډېر زیات ګناهګار خطاکار سیاکارو زمونږ ګناهونه معاف کا. الہ العالمین زمونږ په حال باندې رحم وکا. الہ العالمین د قرآن د زده کولو توفیق راته راکا. الہ العالمین په ښه انداز باندې د قرآن د بیانولو توفیق راکا. الہ العالمین د مسلمانانو په حال باندې رحم وکا. څومره مسلمانان چې پریشان حال دی الله د هغو پریشانیانې ختمې کا. څومره مسلمانان چې بیماران دی هغو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.